أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کونکي دی لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد نا ز قسم خورم پدې خار مکه باندې او حال داده چې اے نبی صلی الله علیه وسلم پدې خار کې تو حلال کړی شوی او قسم خورم په پلار او په هغه اولاد چې داغه پیدا شو په حقیقت کې مونږ انسان په مشقت کې پیدا کړی دی أيحسب أن لن يقدر عليه أحد آیا د دې دا خیال دی چې په دې باندې با د هیچا وس اون رسی يقول أهلكت مالا لبدا دی وای چې ما ډيري مالونه والوسول أيحسب أن لم يره أحد آیا د دې دا خیال دی چې دې هیچا اون لیدو ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين آیا مونږه دلا دوسترګي او یو جبا او دو شوندي ورنکړي او د نیکي بدای دوانه ښکار لاریمو هغه ته اون خودله فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وهغه پس سخت لار باندې د تیرې دو همت اونکړو او تا ته پته ده چې سده هغه سخت لار فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة یو سرت غلامین آزادول یا د لوګي پورز یو نږدې یتیم ته یا په خاور خړ مسکین ته خوراک ورکول ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة بیا ورسره دا چې سړی په هغه خلکو کې شامل شي چې هغوی ایمانونه راوړل او یو بل ته د صبر کولو او د خدای په مخلوق باندې د رحم کولو نصيحت وکړو اولئک اصحاب الميمنه والذين كفروا بآياتنا هم اصحاب المشأمه عليهم نار مؤصده داخلك دی د خی طرف والا او چا چې زمونږه د آیاتونو منلو نه انکار وکړو هغوی د ګس طرف والدي په هغوی باندې با ور خور شوي وي